بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زما اوریدونکو او کتونکو مسلمانانو ورونو، نن ما یو بله وظیفه ستاسو دپاره وړې ده. دا وظیفه داسې وظیفه ده چې د دې هر چاته ضرورت شته دی، هر چاته چې کوم دی حاجت شته دی او هر چا له پکار ده چې دا وظیفه وکړي. وظیفه څه دپاره ده؟ دا د هر مشکل اسانېدو دپاره ده. یو کس وایي زما مشکله مسله ده، مشکل کار مې دی، دا مسله مې نه حل کېږي، دا کار مې نه حل کېږي، نو هغې دپاره زه تاسو ته یو اسان عمل ښیم. هغه څه دی؟ هغه عمل د پیر په ورځ باندې چې کله نور روخېږي، د پیر په ورځ باندې چې کله نور روخېږي د طلوع افتاب وخت کې، نو دغه وخت کې به ته سوره کافرون قل یا ایها الکافرون به لزل ووایې. د طلوع افتاب وخت کې به سوره کافرون لزل ووایې 10 مرتبه. 10 مرتبه د سوره کافرون وویلو، هغې نه پس به دعا وکړي چې یا الله زما کوم مشکل دی، کوم مشکل کار مې دی، کوم مشکله مسله مې ده، یا الله دا په خپل فضل او کرم سره او د دې وظیفې برکت سره زما دا مشکل حل کړي. انشاءالله زر تر زره به الله تعالی د ده دغه مشکل کار یا مشکله مسله به الله زر تر زره حل کوي. دا عمل څه دی؟ دا عمل بیا وورئ د پیر په ورځ باندې، د پیر په ورځ باندې د طلوع افتاب وخت کې د نور راختو په وخت کې به سوره کافرون لزل ووایي، لزل 10 مرتبه. بیا به هغې نه پس چې کوم دی دعا وغواړي چې یا الله زما دا مشکل کار دی، دا مشکله مسله مې ده، دا د دې وظیفې برکت سره په خپل فضل او کرم سره زما دا مشکل کار ختم کی، زما دا مشکل آسان کی، زما دا مشکل مسله حل کی. انشاءالله الله تعالی به د دغه وظیفې کوونکي دا مشکله مسله مشکل کار زر تر زره حل کوي. دا د دې وظیفې برکت دی. زما دا ویډیو نورو مسلمانانو ته هم ورسوئ چې هغې د دې وظیفې نه فایده واخلي او دا خپل عمل کې راولي چې الله تعالی د دې مشکلات څه کړي، آسان کړي، مشکلات یې الله ختم کړي. واخر دعوانا الحمدلله.